یو څلور مطالبات زمونږ او څلور یو د دې نه تاسو مو چک دی ته وړل خبره وه یو دلته چې کوم دی زموږ په درګۍ باندې په څو پیډرو باندې سبحان شهید او یو وزیر آباد په هغې باندې چې کوم دی دغه خبره وه زیات لوډ شیډینګ و درېیمه خبره مونږ ټرانسفارمر وسوځي او هغه په ورځو څو ورځو پروت و ټیک شو بله دویمه یو خبره پکې ما ایډ کړې ده چې د چا پسې اضافي یونټ یې راغلي یا په چا پسې زیات پیل راغلی هغه خبره ورسره وکړه اکسین سره زمونږ خبرې وشولې ایس سیف دا دی او د واپډا نماینده هم دا زموږ سره ولاړ دی زمونږ د نن نه بعد زمونږ هغه سره کمیټمنټ وشوله مونږ سره کمیټمنټ ستاسو مطالبه یې ومنله چې مونږ به د نن نه بعد چکدرې ته ټرانسفارمر نه وړو یو خبره دا دویمه خبره چې په 24 ګنټو کې په ورځ کې به موږ ته ټرانسفارمر پرووایډ کوي دا یو شرط خبره ده که فرض که رای نه وړو ټرانسفارمر نو په دې چوک کې به اول زه ولاړم بیا به سره تاسو ولاړ دا خبره ستاسو خطر ده دویم پوینټ تاسو کلیر شو درېیمه خبره ایسډیو صاحب وایي چې په چا پسې زیات بیلونه راغلي دي او چې په چا پسې یونټ سیوه راغلي دي باقاعده خپل ایسډیوګان ویوسه چې د چا مسله حل نه شوله سبا به زه هم په واپډا کې یو ګنټه ناست یم یولس پورې سبا به ځم چې د چا څه مسلې د بیلونو مال به راځي دلته په ګیټ کې به تاسو څلورمه خبره د لوډ شیډینګ ده اکسین صاحب سوال او منت وکړو چې په 9 تاریخ باندې به مونږ ریوایز دغه لګو الان کې به سبحان شهید باندې یا په وزیر آباد باندې زموږ سره شپږ ګنټې باندې کمیټمنټ شوي کله چې مونږ دلته درنه ورکړی وو په ګریډ باندې هغه خبره هغه وایي چې مونږ ته د 9 تاریخ پورې صبر وکړئ خو ما ورته مې اکسین صاحب مونږ صبر نه کوو سبا خبره کوو صبر نه کوو خبره سره دا وکړه چې پیر صاحب خیر دی مونږ په هغه پیډرو باندې 8 ګنټې لوډ شیډینګ کوو مونږ به ستا سره کوآپریشن کوو هغه به مونږ راکم کړو نو انشاءالله که خیري په 9 تاریخ به ستاسو دا ریوایز کېږي انشاءالله کوشش کوو چې دا 4 ته راولو 5 ته راولو اوس په د نن نه بعد په وزیر آباد او په سبحان شهید به ستا سره کوآپریشن کېږي دا ورسره زموږ کمیټمنټ شوي دا واپډا ولدارې ولاړ دی تاسې ده نه کو نه ای سی سی په نوټس کې م راولمه